زه د هغې ملګرو دغې خوارۍ ته او دغې کردار ته خراج تحسین پیش کوم، شکریه ادا کوم او نورو ملګرو ته هم دا وایم چې څنګه هغه ورځ په ګلیاډه کې میمنور روډ وکړه، څنګه چې نن دلته کې هارون خان او ملګري او مشران راپاڅېدل خواري وکړه، هر یو پښتون راپاڅي او په خپله علاقه کې همدغه شانتې خواري وکړي چې پښتانه یې وکړه. حمایت خان زمان روان دی ډېرې غرضي او ډېرې مطلبي خبرې وکړې او چې کوم مشکلات کم تکالیف او کم کمی هغه نن محسوس کو هغه ستاسو وړاندې بیان کړ. سوچ په دې پکار دی چې دا ولې وشو، دا ولې کیږي، ولې سوچ په دې پکار دی چې د دې هسپتالونو نن دا حل ولې شو، سوچ په دې پکار دی چې نن دا استادان احتجاج ولې کوي، سوچ په دې پکار دی چې نن د سړکونو او د هسپتالونو دا لوی منصوبې ولې نیمګړې پرتې دي. او چې دا سوچ مونږ وکړو او مونږ ته حقیقت ښکاره شو او دا حقیقت بیا مونږ خپل قوم ته ښکاره کړ، نو مونږ خپل جنگ وګټو. اوس دا ولې کېږي؟ دا ځکه کېږي چې دلته تاسو نه وختي حمایت خان تپوس وکړ او تاسو جواب ورکړ پنجاب. اوس پنجاب ولې؟ زما د پنجاب سره څه دشمني نشته. پنجاب د پاکستان لویه صوبه ده او زه بېشکه چې پنجاب خپل مشر ورور ګڼم، خو دا تمه ترې لرم او دا مطالبه هم لرم چې زه خو یې مشر ګڼم، خو ما ته هم د کشر ورور په نظر ګوري او زما د بچي حق هم تسلیموي، نو به مسله حل کېږي. که هغه پنجاب ته پاکستان وایي او پاکستان ته پنجاب وایي، نو بیا زما او د هغه ورورولي نه کېږي. او بیا دا چې کوم لوی لیډران دلته وختي ذکر وشو د دې ځای د منتخب ممبر صاحب چې هغه راغلی و دلته جلسه کړې وه او بیا دا خبره مه شوې چې تېر ځل دلته پروګرامونو زموږ یو غریب کارکون یو ملګري د پارټۍ سره خپله مینه او خپل اخلاص یو بینر یې لګولی و چې باچاخاني پکار ده. غالبا کېدی شي هغه په هغه وزیر صاحب ښه نه لګېدلی او هغه په خپل تقریر کې غالبا دا ویلي دي چې نه باچاخاني نه دکانداري پکار ده. نو زه به ورته ووایم چې زما د زړه سره دکانداري خو ځکه پکار ده ځکه چې زه دا نه وایم دا NP والا نه وایي د تخبه افتخار مشواڼي چې ستا MPA دی هغه وایي په تا کې تیاره ده. زه نه وایم ستا د خپلې پارټۍ MPA وایي چې په تا کې تیاره ده او زه نه وایم تا په خپله په ساړو شا کې دا ویلي دي چې را روان الیکشن کې به په ډېرو سیټونو باندې مونږ خپل MPA ګان بدلو ځکه چې کوم موجوده MPA ګان دي زمونږ اکثریت په هغې کې غله دي. دا هم زه نه وایم، دا تا په خپله ویلي دي. نو دکانداري خو ده، دکانداري خو ځکه ده ځکه چې پرویز خټک وایي چې ضیاء الله افریدي غلا کړې ده او ضیاء الله افریدي وایي چې پرویز خټک غلا کړې ده. نو دکانداري خو ده، دکانداري خو ځکه ده چې زمونږ د پارټۍ چا الزام د هغې نوعیت د عمران نیازي په ذات نه دی لګولی، د هغې نوعیت الزام چې کوم الزام د PTI یو خپلې کارکونې چې که PTI کې هم ده خو پښتنه نو زه ورته وایم چې هره پارټۍ کې هره زمونږه زنانه ده
کم از کم د عوامي نیشنل پارټۍ مشران او کارکونان مونږ یې خپلې میندې او خپلې خویندې ګڼو ځکه چې پښتنې دي. نو دا د عمران خان صاحب په ذات باندې اعتراض چا د فاطمې کړی دی چا د مردان پې کړی دی دا خو پې د خپلې پارټۍ خپلې ګلالۍ پې کړی دی نو دکانداري خو ده. او بیا دکانداري خو ځکه ده چې سپریم کورټ کې خو زه زری نه لګوم. سپریم کورټ نن زما د جایداد او زما د بینک بیلنس تپوس نه کوي. سپریم کورټ نن د عمران خان د جایدادونو د بینک بیلنس او د آفشور کمپنیو تپوس کوي چې د دې حساب کتاب راله راکړه. دا حساب کتاب نن ما سره نه کېږي، تاسو سره نه کېږي. ما تاسو سره ځکه نه کېږي چې ما تاسو کې تیاری نشته. شکر الحمدلله چې چا کې تیاره ده نن ټول پاکستان ویني نن د هغې سره لګیا دي حساب کتاب کېږي لګیا دي. نو عجیبه کار دا دی کار خپل خراب دی کوټې خپله ساسي او ګوتې موږ ته نیسي الزامونه په موږ لګوي. ما خو وایي چې دا الزامونه ما نه دي لګولي دا خو دوی په یو بل لګولي دي خپل منځ کې. وزیر په ایم پی اے په وزیر اعلی په وزیر او وزیر په وزیر اعلی. نن دا حالات دي او بیا کارکردګي خو نن ستاسو وړاندې ده چې د دې کومې نیمګړې منصوبو ذکر درته وشو. سبا څه کېږي دا به خدای ته پته وي. الله دې هغه وکړي چې څه کې زموږ د قوم خیر وي. خو د فاطمې خلکه یو واده زما یاد ساتئ دا که د وړو ماشومانو هسپتال دی چې نن نیمګړی پروت دی، دا که نن د مردان ډي ایچ کیو هسپتال دی چې نیمګړی پروت دی، یا که د دې هسپتالونو په حواله کومې غلطې فیصلې وشوې یا د کالجونو په حواله باندې کېږي چې دا څومره نیمګړتیا ده. الله کولواله دی خدای نه به غواړو. خدا له سره واده ده چې خدای موقع راکړه انشاءالله په لومبني 2 کاله کې به دا ټولې منصوبې راته په مردان کې مکمل کړي. دا منصوبې به انشاءالله درته مکملي. تش دا منصوبې به نه مکمل کوو نورې به وروړو. زما د دې ځای وینا یاد ساتئ کېدای شي که ما راته دا 10 کاله ویلې وې ستاسو به یقین نه کېده چې په دې دشتو په دې میرو کې به سړک تېرېږي. خو نن تېرېږي که نه تېر شو رنګ روډ جوړ شو. یاد ساتئ چې څنګه د پېښور او د لاهور رنګ روډ دی دغه شانتې رنګ روډ به راته په مردان کې مکملوم انشاءالله. او دا نه چې ستاسو د جیبه به پیسې وباسم، ستاسو پیسې به په تاسو لګوم، ستاسو د جیبه به یې نه وباسم. دا د کاټلند روډ جوړ کړه مونږ 1 روپۍ ټیکس په چا نه مونږ اخیستی دی. د بشخاري په سړک 1 روپۍ ټیکس چا مونږ نه اخیستی دی. د رستم په سړک هم د چا نه ټیکس اخیستی دی. په دې رنګ روډ باندې چې زه وزیر اعلی وم محکمې والا ډول ډبلي رنګ کړي وو مې داسې دي ویجینا به په دې سړک باندې لګوو ټیکس به وصولو. مې شاباش زه به حکومت کې یم، زه به وزیر اعلی یم. د الله په حکم به ما د مردان خلکو نه یو کار کړي او د بشخاري نه به سړی ځي مایارو ته او د مایارو نه به ځي اوټي ته او تا به ورته ډبنګي لګولي ته به ترې پیسې لې مې اوچت کړه دا ډبنګي د مردان د خلکو نه نن سهل دی دا سوات ایکسپریس وی چې ورته وایي دا وینې که نه ځای په ځای چې جوړېږي تاسو ته پته ده دا په قرضو جوړوي په قرضو. او تاسو ته پته ده دا چې کله جوړه شي نو دا به 25 کاله د ټیکهدار سره وي.
15 کاله به دا د ټیکهدار سره وي او 15 کاله به ټیکهدار د خلکو نه پیسې وصولوي 15 کاله دا داسې وګڼئ لکه چې دا سړک تاسو په خپل جیب جوړوئ په خپل جیب لګی جوړوئ دا پیسې به تاسو نه وصولیږي نو دا څنګه ترقي ده دا څنګه انصاف دی دړه سره ستا خبره بالکل ټیک ده چې غریب یې تباه که خو عمران خان ته وګوره خدای شته که پیسې راتړي هغه ورځې وي په پښتونخوا کې غریبي نیمه ختمه شوه دا د هغه بیان دی دا د هغه بیان دی وي غریبي نیمه کمه شوه که سیوا شوه عمران نیازي صاحب ستا په حکومت کې غریبي نیمه کمه نه شوه غریب دې نیم ختم که غریب او دا د یاد ساتي چې د غریب دړه نه اوزي که نه او د غریب دړه فریاد هغه عرض ته رسي او بیا که بل څوک انصاف کوي او که نه کوي هغه رب العزت په خپله بیا انصاف کوي دی سلور کال سیاست د پنجاب وکړه دی درې میاشتې په کنټینر تېرې کړې سلور کال یې د پنجاب سیاست وکړه څلور نیم کاله پس اوس پښتنو نه راغلي دي او پښتنو ته وایي چې یو ځل بیا سونامي د دې هر څه باوجود بیا هم پښتنو ته وایي یو ځل بیا سونامي ستاسو د اخلاص او د اعتماد په بنیاد ورته ویم د پنجاب نه ویم د سند نه ویم بلوچستان نه ویم خو د پښتنو د نماینده په حیثیت ورته ویم چې په پښتونخوا کې یو ځلې بیا سونامي نه په پښتونخوا کې یو ځلې بیا باچاخاني چې د خلکو ترقي نصیب شي د خلکو روزګار نصیب شي چې د خلکو ترقي او روزګار نصیب شي دا د پنجاب سیاست کوي د وزیر اعظم د کرسۍ لپاره د وزیر اعظم د کرسۍ لپاره د پنجاب سیاست کوي پنجاب خوشحالي او پنجاب زما د پښتنو په قیمت خوشحالي چې کومه پارټي او کوم لیډر زما پښتانه تسلیموي نه زه هغه لیډر تسلیموم او نه سیاست تسلیموم او نه زه پارټي وخت مختصر دی ملګرو زه به درته دومره خواست وکړم چې څنګه لکه ما په شروع کې وویې چې پښتانه یو کول غواړي زمونږ که نن ملګري دي زما دپاره ټول قابل احترام دي په دې سټیج ولاړ او ناست چې څومره ملګرو کاغذونه داخله کړی د سیټ دپاره د ټولو حقو خو چې کله فیصله وشي دا نورو پاټو ته ویم نو بیا به انشاءالله که زاهد خان دی او که هارون خان دی او که همایون خان دی او که نعیمانور رور دی او که زمونږ څومره ملګري دي دا به په شریکه انشاءالله بیا یو ځای ووټ غواړي یو ځای به خپله کوه یو ځای به خپله کوي ځکه چې غرض تش د یو فرد ممبر جوړېدل نه دي غرض تش د یو فرد ام پی منتخب کېدل نه دي غرض خپل اختیار خپلول دي او غرض د هغه اختیار په نتیجه کې د خپلې پښتنې خاورې د خپلو پښتنو خدمت کول دي دغه بنیادي مقصد دی او دغه بنیادي غرض دی
ستاسو نور وخت نه الم خو یو ځل به بیا دا ووایم د فاطمې چې ستاسو شکریه ادا کوم د پي کې تیز شکریه ادا کوم د نوې شامل شوي ملګرو شکریه ادا کوم ډېره مهرباني ډېره مننه الله هم خوشحاله او آباد لري بس نظم لکه څه پکې ویوه